على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خجی مونږ مرکب جاری شروع کړو جی. مرکبات ناقصه او غیر مرکب غیر مفید هم ورته وي او مرکب ناقص هم ورته وي. نو دا ما تاسو ویلو سلور دي. دلته فی الحال مونږ سلور وایو، نور دا واته دي تقریبا. نو یو پاغې کې دی اولم ویلې مرکب اشاری، مرکب اشاری او د دوه اجزا دي، یو ته اسم اشاره وي، یو ته مشار الیه وي. او دویم قسم چې دی هغې ته مرکب توصیفي وي. هغه اوله حصه چې دی هغې ته موصوف وي، دویمې ته صفت وي. او دریم قسم هم د مرکب غیر مفید یا د مرکب ناقص ویلی چې هغې ته وایي مرکب اضافي. هغې کې یوه حصه اوله حصه چې دی هغې ته مضاف وي، دویم حصې ته مضاف الیه وي. او اوس دا څلورم قسم هم شروع کړی مرکب جاری. د دې هم دوه حصې دي، اوله حصې ته جار وای، دویم حصې ته مجرور وای. خو دا مجرور یادو ساتئ، ما تاسو بله ورځ هم خبره کړې وه، دا به همیشه اسم وي. دا مجرور به همیشه اسم وي. او په دې کې بیا څلور ویلي، با جاره هم ویلې وه. ما تاسو ته ویلو با جاره همیشه زیر سره وي، د دې با جارې د لاندې به همیشه زیر وي. او په پښتو کې معنی ده سره، او په اردو کې معنی ده کیسات. ٹھیک شو جی. بیا ما تاسو ته ویلو زه اوس وایم قلم سره، بالقلم، کتاب سره، بالکتاب جی، پوه شوئ. او بنصر الله د الله مدد سره، بسم الله د الله نوم سره. ٹھیک شو جی. نو د با جاره د وجې اسم حالت جر ته ووړي. او مرکب اضافي نه چې یو مضاف و مضاف الیه وي، نو هغه مضاف الیه همیشه حالت جر کې وي که نه. مضاف نه دی، مضاف. د مضاف په دریو وانو حالتو کې شکل بدلیږي، را بدلیږي، یعنی اعراب بدلیږي. په حالت رفع کې فرض کا زه وایم کتاب الله، کتاب الله. ٹھیک شو جی. یا اسم الله د الله نوم، نو اسم به په حالت رفع کې وي، اسم به حالت نصب کې وي، او اسمی به دا به حالت جر کې وي. او هغه مضاف الیه دی که نه، به همیشه حالت جر کې وي. ٹھیک شو. نو د دې مضاف باندې دا اسم اثر کوي، عمل په دې مضاف باندې کوي، په مضاف الیه نه کوي. مضاف الیه خو په خپله مجرور دی، هغه باندې خو په خپله د مضاف عمل کړی دی. ٹھیک شو جی. نو بیا په مونږ پرون په دې کې مرکب جاری کې اول با جاره ویلې وه. ما تاسو ته ویلو د اسم نه مخکې لګي. بیا دې نه پس هم تا جاره وویله، او ما راته ویلو چې یاره دا تا جاره دا د لفظ الله سره باندې چې قسم خورې هغې سره خاص دی، بل څیز سره تا باندې قسم نشي خوړی. نو دا تا جاره چې ده دا لفظ الله نه مخکې لګي او لفظ الله له زیر ورکوي. ټیک شوه. بیا دې نه پس هم بل ویلو واو قسمیه. نو واو قسمیه چې دی دا هم د اسم نه مخکې لګي او اسم له زیر ورکوي. لکه مثلا ما تاسو پرون ویلو والشمس، او دې ته هم واو قسمیه وایي، دا هم د قسم دپاره دی. ټیک شو جی. او د عوامو دپاره د الله نه علاوه په بل چا قسم خوړل دا جایز نه دي. او دا الله پاک په خپله قسمونه خوړلي. والعصر په زمانه مې د قسم وي، یا د مازدیګر په ټیم یا د مازدیګر په مونځ مې د قسم وي. دغه شانتې والعادیات ضبحا، دغه شان والضحا واللیل اذا سجا، او دغه شان چې دی د والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، د نور قسم، د سپوږمۍ قسم، د ورځې قسم، په شپه باندې قسم، په اسمانونو قسم، په ځمکه باندې قسم، د انځر باندې قسم خوړلی، په زیتون باندې قسم خوړلی دی. او تور سینه پهاړ چې دی غر که نه، موسی علیه السلام چې په الله پاک سره هم کلم شوی هغې باندې قسم خوړلی. دغه شان هذا البلد الامین، مکه مکرمې باندې قسم الله پاک خوړلی. نو والفجر، ٹھیک شو جی. دغه شان والنجم اذا هوا، والسماء والطارق، والسماء ذات البروج. نو دا واو سره قسم خوړلی دی. نو دا الله پاک په خپله خوړلی دی. نور مونږ انسانان داسې نشو ویلی چې یاره زما په نور قسم وي. زه نشم ویلی قسم که زه خورم زه په الله قسم خورم.
ٹھیک شو د الله نه علاوه په بل څیز باندې قسم خوړل دا مناسب نه دي ٹھیک شو نو یو واو قسمیه ده او دې نه پس بیا کاف جاره ویلی و د کاف جاره په اردو کې معنی ده کی طرح او مونږ په پښتو کې وایو په شان اگر زه وایم دا پلانې د خر په شان دی د خر په شان نو کل حمارې نو کاف جاره دی که نه الحمارو اسم دی نو د اسم له زیر ورکړی الحمارې شو کل حمارې اسد نه دی اسد الاسد دا دغه ته وایي شعر ته وایي الاسدو دا دی الاسدو ٹھیک شو د دې نه مخکې چې کاف جاره ولګي نو دا به شي کل اسدی دا پیش په زیر کې ٹھیک شو نو حروف جاره او دا کمال لګي هغه اسم نه مخکې لګي اسم نه مخکې لګي ګورئ د فعل نه مخکې نه لګي د اسم نه مخکې لګي او اسم له زیر ورکوي پوهېږئ پېژني او نن به انشاءالله مخکې مونږ وایو په حروف جارو کې فی حرف جر فی اما تاسو ته هغه اشعار ویلو که نه باو تاو کاف و لام لام جاره خو پکې لا پاتې دی خو هغه یوه کړۍ کې دا درې وشوې باو تاو کاف باو تاو کاف او لام پکې لا پاتې دی مخکې را روان دی نو باو تاو کاف و لام واو منذ مذخله رب حاشا من عدا اوس پر اخره کړۍ کې دا ټول فی عن علا حتی الی دا ټول پکې راغون کړي دي فی عن علا حتی الی چې ډېر استعمال دی نو دا په دې اوله کړۍ اخره کړۍ کې راوځي نو دغه کې یو خو به دا شعر ښه ټیټ یادوئ ځکه که تاسو ته دا شعر یاد وي که نه دا کوم اشعارو دا کړۍ دي دا درته یاده وي که نه نو انشاءالله تاسو به په قرآن حدیث کې په اسانه سره حروف جاره پیژنئ او که دا درته نه یاد نو بیا مشکلېږي نو انشاءالله کوشش به کوو دا به یادوئ جي ٹھیک شوه نن به انشاءالله مونږ فی حرف جر وایو فی دا 5 نمبر دی پرونه مونږ دا ویل فی حرف جر فی جاره او د دې معنی ده په اردو کې مې ٹھیک شوه او مونږ په پښتو کې وایو کې جومات کې بازار کې لاره کې کور کې مدرسه کې سکول کې ٹھیک شوه نو دا کې په پښتو کې وایي کې نو فی جاره معنی ده کې خو که اوس ځان نه وي که نه دی سره دا محتاجه وي دا خامخا د اسم یا د فعل محتاجه وي ٹھیک شوه نو دا چې ده که نه ځان له د څه معنی مقصد نه وي ٹھیک شوه نو خامخا به دې سره یا اسم یا فعل لګي صحیح شوه نو ګورئ فی جاره د دې معنی په اردو کې د مې او په پښتو کې وایي کې ٹھیک شوه نو زه وایم جومات کې نو المسجد دی فرض که المسجد دی ما سره المسجدو دا ما سره المسجدو دی او زه د ده نه مخکې د دې اسم نه مخکې فی جاره لګوم نو دا پیش په زیر کې ښه جي دا به شي فی المس او د دې حمزة الوصل دا حمزه دا حرکت به ختم شي نو دا فا به ډایرکټ دی دغه سره ولګي ٹھیک شوه لام سره نو فی المسجدی دا المسجدونه فی المسجدی معنی دا مسجد میں جماعت کې ٹھیک شو جی دا قشان کتاب دے کنا الکتابو دے الکتابو 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 دے زده دنا مخ کی فی جاره لګوما تبدیلیان بس راولی جی الفاظو کې بس تبدیلی راولی دا پیش نه دی دا بزیر کی فی الکتاب کتاب میں کتاب کې ٹھیک شو جی دغه شان کمره نه ده جی کمرې ته وایي الغرفه الغرفه الغرفتو دی ٹھیک شو جی زه د ده نه مخکې فی جاره لګوم نو څه به شي جي فی الغرفتی دا پیش په ختم کې زیر به ورکړي نو غرفه کمرې ته وایي کمرې میں کمره کې ٹھیک شو جی دغه شان فی الجنتی فی الجنتی پوهیږي جی ها اوس وختي ماسټر صاحب یو تاسو کو هغه پکې راځي اوس راغی جی فی که تاسو ته یاد شي
غیر منصرفو کې جهنم ویلو ټیک شو نو غیر منصرف زیر قبلی زیر پہ راځي نه راځي نو اوس په مونږ وایو فی جهنم دا اصل کې دی جهنمی دی د فی جاره د وجه جهنمی شوی دی خو حالانکه هلته کې غیر منصرف دی نو زیر پہ نه راځي نو دا دی مجرور دی ها فی حرف جر دی جهنم مجرور دی ٹھیک شو خو غیر منصرف دی ځکه پہ زبر راغلی دی ها فی اللیل فی اللیل ٹھیک شو رات میں صحیح ہے جی فی النہار فی النہار دن میں صحیح ہے جی النہار نے النہاری کو دی فی جارہ دا وجہ صحیح ہے جی ہاں نور ہم دی آپ بیا تاسو دی کتاب نو لکھے فی دین اللہ ٹھیک شو جی او فی السماوات فی الارض فی القرآن فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر دے لیلۃ مضاف تے القدر مضاف الیہ دے دا فی جارہ دا وجہ دا بولی کو جی لیلۃ القدر لیلۃ القدر دے نو لیلۃ مضاف تے القدر مضاف الیہ دے اوس د دنه مخکې زه فی جاره لګوم نو دا به څه شي فی لیلۃ بشي ځکه دا حروف جاره په مضاف الیه باندې عمل نه کوي په مضاف عمل کوي ها مضاف الیه خو په خپله د مخکې نه مجرور دی یعنی دغه دی مضاف الیه حالت جر کې وي همیشه مجرور دی ٹھیک شو او دا د فی جاره چې دی که نه دا په دې د مضاف باندې عمل کړی ها فی لیلۃ القدر د قدر پشپا کې بعض خلک وایي چې یاره د لیلۃ القدر پشپا کې لیلۃ القدر پشپا کې نو تا خو هم ویل بیا په پشپا کې پکې وي که نه دغه پکې نه لیکن د قدر پشپا کې داسې پکار دي د قدر پشپا کې او فی الصحف الاولی ٹھیک شو فی الصحف الاولی فی سبیل اللہ فی دین اللہ فی امان اللہ مونږ وایه اصل کې دی امان الله دی د فی د وجې امان الله شو فی امان الله اوس کو څوک وایي چې فی امان الله غلط به او فی اموالهم ٹھیک شو فی رحمته رحمته دی د فی د وجې رحمته شو فی الصحف الاولی فی لوح محفوظ فی لوح او محفوظ دا لوح موصوف تے او محفوظ صفت تے نو دا ذکر لوحن اصل کی لوحن او صحفن دے خود فی دا وجہ لوحن او لوحن او محفوظن دے دا فی دا وجہ لوحن محفوظن شو ٹھیک شو فی صدور الناس اصل کی صدور الناس صدور مضاف الناس مضاف دے دا فی دا وجہ صدور شو فی صدور الناس خواہ بطون امہاتکم فی بطون امہاتکم صحیح شو جی دا بیا کتاب میں لوش انشاءاللہ وباک دا صحیح شو جی سا مشکل ہو بکی نشتا جی ہاں جی اس شپږم او اووم نمبر شپږم او اووم نمبر شپږم نمبر به وللیکو شپږم نمبر موږ سره دی شپږم نمبر موږ سره من دی من ٹھیک شو دا من به ترې مخکې کړو چې نمبر من معنا په اردو کې دا سے ٹھیک شو او موږ په پښتو کې وایو نه هغه انکار والا نه نه ها یا وایي جماعت نه کور نه مدرسې نه بازار نه دکان نه دغه شان ډاکټر نه استاذ نه شاګرد نه
نه هغه د نه هغه د نفي والا نه ده ټیک شو جي دا هغه د من معنا نه ده ټیک شوه نو دې کې یو بله خبره هم راځي خو ګورئ جي زه وایم مکتو زه وایم د مکې نه او نو دا بستی من او مکه تی من مکته کیږي نه دا غیر منصرف دی من مکته بشي ښه من مکته او دې ځای کې بیا د تجوید یو قاعده استعمالیږي دي د نون ساکن نه پس حروف یرملون راشي نون ساکن ادغام بیا کېږي دا کې دا قاریان حضرات پوهېږي دا انشاءالله بیا تجوید هم وایو ښه د دې کورس نه پس انشاءالله تجوید به یو 20-25 ورځو کې شارټ کورس کوو هغه غټ خو نه شو ویلی ډېر وویل هغې نه پکې د 25-30 ورځو کې به پکې حدر هم کوو لږ لږ مشق هم پکې کوو انشاءالله ښه المدینه تو دی المدینه تو دی ټیک شوه زه وایم د مدینې نه نو دلته اوس یو بله قاعده هم پکې راله من المدینتې نو دا من اصل کې من جاره دی که نه خو کله چې دوه دغه راشي که نه الف لام نه مخکې چې کله من راشي که نه من نو دا الف لام کې چې دا کوم حمزة الوصل دی که نه دا به ختم شي او د نون ساکن باندې چې کله دغه یي که نه دا چې مخکې حرف سره لګې نو دله به زبر ورکې مخکې اسم سره چې لګې که نه دله به زبر ورکې دي نون ساکن له او اوس من المدینه راځي ځکه که دا الف لام پکې نه وی په مدینه کې که نه نو دا به بیا من مدینه ته به راتلو خو په غیر منصرف الف لام راغې نو ځکه اوس په ده باندې زیر راتلی شي ټیک شو که په مکه باندې د الف لام ولګو نو بیا به من المکه ته وي ٹھیک شو او دلته من المدینه مدینه سے ٹھیک شو ها من البیت घर से ٹھیک شو من بیت شي من البیت مې ویلی شي من بیت شي ویلی شي من بیت نه هغه بل قانون دی هغه هم د تجوید دی هغې ته اقلاب وایي که نه د نون ساکن نه پس چې با حرف با راشي نو دغلته بیا اقلاب کېږي دا نون ساکن نه دی دا په میم سره بدلیږي نو نون ساکن به بیا راځي که نه اوس دلته البیت باندې ما خاص کور کو که نه دا مې معرفه کو د البیت او که وایي چې داسې شو که نه او تاسو وایي داسې که نه من بیتی نو دا به بیا بیتین کې بیتین بشي دا د نکره کو او په نکره تنویر راځي او دا بیتین چې دی دا غیر منصرف هم نه دی نو بیا دا نون ساکن نه دی دا د تجوید د قاعده دلته استعمالیږي د نون ساکن نه بس چې صرف با حرف راشي که نه حرف با نو بیا دلته اقلاب کېږي هغه د اقلاب نو دا نون ساکن نه دی دا مونږ د میم په شان وایو بیا مونږ وایو میم بیته ټیک شو داسې بیا وایو نو هغه خیر بیا مخکې نو دلته کې به بیا بیتین وایو ځکه چې نکره کړه او دلته معرفه دی نو دلته کې تنوین به نشته دی من المسجد مسجد سے من المسجد ٹھیک شو او من السماء من السماء ٹھیک شو جی او من المسجد الحرام ٹھیک شو جی او من عند الله الله طرفنا عند الله دے او دا من دا وجه عند الله من شر النفاسات اصل دے شر النفاسات شر مضاف تے
او النفاسات ولا مضاف الیه دی خو د دې شر مضاف نه مخکې چې منو لګې نو بیا به دا شر شري شي من شر النفاسات من شر حاسد شر بیا مضاف دی او حاسدین مضاف الیه دی نو شر راځي د من د وجه شر شو ٹھیک شو او من دون الله من دون الله دون چې کنه دا مضاف دی الله مضاف الیه نو د دونونه مخکې من جارو لګیدو دونی شو صحیح شو دا خو لیکي جی من دون الله نو دا دون چې کنه دا مضاف دی کله کله وکړه لګ د ترکیب هم کو ها او دا الله مضاف الیه دی نو مضاف مضاف الیه مل کر مضاف مضاف الیه مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور ہوا ٹھیک شو نو صرف بمونگ دا شارٹ کٹ ہوا ہے مجرور نو من حرف جر من جارا اپنے مجرور سے مل کر مرکب جاری ہوا من جارا اپنے مجرور سے مل کر مرکب جاری ہوا ٹھیک شو جی دا قشان من شر حاسدین هم دا قشان تیرے شر مضاف تے حاسدین مضاف الیہ او من حرف جر مضاف مضاف الیہ من کر من جارا کے لیے مجرور جر مجرور مل کر مرکب جاری ٹھیک شو سو مشکل ہو بگی نشتا ہاں دا 6 نمبر ہو 7 نمبر دوران کم جی ہاں 7 نمبر دے عن او دا عن مانم دا سے ٹھیک شو مونږ پښتو کې د دې مانم وایو نه ٹھیک شو نو دا چې دی کنه دی باره کې به ان شاء الله مخکې تفصیلی خبره راځي خو دومره یاد وساتئ کنه چې د یو صحابي نه مونږ دغه کو کنه نقل کو حدیث نقل کو نو مونږ وایو عن انس رضی اللہ عنہ سے او عن رسول اللہ عن دے عن حرف جر دے دا رسول مضاف تے خدا دے عن دا وجہ حالت جر تشو او اللہ مضاف لے شو نو عن رسول اللہ دلتا ما یرملون ولا قیدہ عن گورے دا اصل کرے ابو حریرہ ابو حریرہ دا حریرہ نہ دے دا مجرور دے دا مضاف الیہ دے ابو مضاف دے او حریرہ مضاف الیہ دے دا حریرہ غیر منصرف تے ځکه دا دغه پینه راځي مته سوی سړو داسې نوم چې اخره کې ګولتای غیر منصرف تے کنه نو دا حریرہ غیر منصرف تے نو د باندې زیر نه راځي او ابو نه دے ابو نو دا ابو نه دے دیتا اسماء سته مکبره موحده مضافتا الى غیر یا المتکلم وای دې ځنواله کله ډېر پورنومي دی ٹھیک شو جی نو دا شپږ اسماء دي ابن اخن حنن حمن فمن ذو مالین دا شپږ حروف ته ان شاء الله را روان دي په دوه ویسه کې به وایو دی چې کله مضاف وي کنه دا اخن نه دی دا چې کله مضاف کیږي کنه نو دا به موږ وایو اخو و سره به مضاف کیږي او چې دا ابن مضاف کیږي نو موږ به وایو ابو چې حالت رفع کې وي نو ابو به وي حالت نصب کې چې وي بیا به ابا وي او حالت جر کې چې شي کنه بیا به ابي وي نو اوس درې ابو نه مخکې زه عن لګوم نو بیا به څه شي عن ابي هريره ٹھیک شو جی نو دا به شي عن ابي هريره نو ابی مضاف حریرہ مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر عن جارہ کے لیے مجرور جاج مجرور مل کر مرکب جاری مشکل ہونے سے ہری سے مشکل ہونے سے صحیح ہے جی ہاں عن الفحشاء عن ذکر اللہ نو دا عن الفحشاء او عن ذکر اللہ
دې ځای کې که تاسو د غټو مفسرینو نه اورېدلي نو هغوی وایي دلته د عن د من په معنا دی یاد هم دي داسې به مفسرینو نه به مې اورېدلي وایي یاره دلته د عن معنا د من ده ٹھیک شوه او عن الناس او جی نو دا عن د من په معنا کې نو دا چې کوم د اسماو نه مخکې لګېدلي وي که نه دا عن د عن په معنا کې وي خو چې د اسماو نه علاوه د نور څیزونو مخې ته ولګي که نه نو بیا هغه معنا د من ورکوي بعض مفسرینو به تفسیر به انشاءالله کوي تاسو پکې دا واورئ دا د بلاغت پکې بعض نقطې راځي که نه علم کلام وغیره ښه جی دا 7 نمبر و قرآن کوم ده 8 نمبر ګورئ جی اٹھ نمبر دے الہ د الہ معنی دا مونږ په پښتو کې وایو پورې یاره جومات پورې بازار پورې دکان پورې مدرسې پورې کور پورې استاذ پورې هلکه وایي یاره استاذ پورې ورځم استاذ پورې ورځم جومات پورې ورځم بعدی بازار پورې ورځم او واپس راځم اورېدلی هم دي که نه او اردو کې وایي تک یو معنی تک ده او یو معنی ده کی طرف مسجد کی طرف بازار کی طرف پہاڑ کی طرف جنگل کی طرف سمندر کی طرف نو کی طرف پوه شو جی نو دا الہ نه ده جی دا چې ځان لوي که نه نو بیا به الہ باندې لام باندې به کړه زبر وي ٹھیک شو خو که دا د دې الہ نه پس معرفه اسم وي په شروع کې الف لام وي که نه نو په دې الہ باندې چې کوم کړه زبر دی که نه دا به پړه زبر شي الی المسجد الی مسجد دی که نه نو الی المسجد به شي دا کړه زبر به پړه زبر شي پوهېږې بې اوس مثالونه لیکو پوهه به شي جي الى بیت کسی گھر کی طرف الى بیت کسی گھر کی طرف ٹھیک شو او چې دا ګر ورله معرفه کې که نه نو بیا به دا کړه زبر نه وي دا به پړي زبر شي الى البیت اوس پې ورسې دا کړه زبر نه دی د دې الہ نه دی الہ باندې خو کړه زبري که نه د ده نه پس که نکره اسم وي نو دا الہ به هم دا کړه زبر په خپل ځای باندې وي که د دې الہ نه پس معرفه اسم وي که نه نو دا بیت نه دی بیتن دا زه معرفه کومه الف لام به په شروع کې لګوم که نه دې ته وایي معرب باللام معرب باللام کومې که نه جي نو بیا دا کړه زبر نه دی دا به زه بیا دا حمزة الوصل نه دی د ده دا حرکت په ختمیږي او د حمزة الوصل حرکت په اله ختمیږي چې د دې حمزة الوصل نه مخکې حرکت والا حرف وي که زبر وي که زیر وي که پیش وي که کړه زبر وي کړي زیر وي الټا پیش وي چې هر څنګه وي جي دا بیا ختمیږي د اثر پوهېږي جي ښه خو دا کړه زبر نه دی جي کړه زبر دا به بیا پړي زبر شي که د ده نه د دې الہ نه پس معرب باللام اسم وي ښه معرفه هر معرفه نه معرب باللام اسم وي نو دا کړه زبر به بیا پړي زبر ویل کېږي الی البیت ٹھیک شو جی دغه شانتې دی الی السوق نو ګورئ چې په کوم الہ نه پس معرب باللام اسم دی نو تاسو به په هغې الہ باندې وګورئ په دې لام باندې به بیا پړي زبر وي کړي زبر به نه وي نو الی السوق سوق بازار ته وایي الی السوق او دا سوقو دی د الہ د وجې سوقي شو حرف جر دی که نه نو بازار کی طرف کسی گھر کی طرف گھر کی طرف ٹھیک شو الى الابل داسې دی که نه الى الابل ابل اوښ ته وایي اوښ طرف ته افلا ینظرون الى الابل
کیف خلقت الله څنګه جوړ کړی دی و الى السماء الى السماء د دې اعلان وګورئ مولوي صاحب اعلان پس معرب بالله می سم دی کنه نو پر لا باندې کړه زبر ناراضي پړی زبر راځي اوس په ورسه اشکال ختم شو الى السماء كيف رفعت والى الجبال وغر ته وګوره غر طرف ته وګوره الى الجبال كيف نصبت والى الارض الى الارض اردو دی د اله د وجه اردو شو زمکه طرف ته پوهیږي مسله هو نشته کنه برابر دی ها دغه شان یاد وساتئ جی چې هر یو لفظ وي کنه هر یو لفظ وي دغه اخري حرف باندې کړه زبر وي دغه کړه زبر نه رستو معرب باللام اسم وي کنه کړه زبر په پړی زبر شي کړي زیر هغه په پړی زیر شي الټا پیش هغه سیده پیش شي صحیح دی اوس پتا سو یو بل وی نه 9 نمبر علا علا وګورئ لام باندې کړه زبر دی کنه علا باندې ګوره کړه زبر دی د علا باندې اردو کې معنی را پر او پښتو کې موږ وایو باندې ٹھیک شو نو ګورئ ورته زه کرسی پر نو بیا به ولیکې علل کرسی وګورئ د علا نه پس اسم معرب باللام دی کنه نو د علا کړه زبر پړی زبر شو ٹھیک شو علل کرسی صحیح شو ها على العرش عرش پر على العالمين ته به وایې چې عالمین باندې خو زبر دی نو زبر ورته وایم بلکل دی غلطه ووي د عالمین د عالم جمع ده او عالم واحد ته وایي عالمان دوو ته وایي عالمونه ډېرو ته وایي نو عالمونه حالت رفع کې دی د عالمونه چې حالت نصب او جر ته شي نو څه به شي عالمینه این آواز به پکې وي ٹھیک شوه دغه کې چې دی کوم فصل فی اصناف اعراب الاسم په هدایت النحو کې هغه چې کوم هغه 9 قسمونه دي او په هغې کې بیا 12 نه 14 هغه قسمونه یې پکې واړه واړه راغونډ کړي د اعراب هغه 14 قسمونه یاده یار نو په هغې کې وایي چې یاره جمع مذکر سالم نه ده جمع مذکر سالم نو د هغه اعراب یکون الرفع بالواو والنصب والجر بالياء الساکن المکسور ما قبلها ٹھیک شوه حالت رفع کې به دغه کې وي حالت رفع کې به واو ساکن ما قبل مضموم وي یعنی اونه اما تاسو اونه انداز کې ویلي ٹھیک شوه او حالت نصب کې والنصب والجر او نصب جر دواړو کې به والنصب والجر دا نصب او جر کې به یا ساکن وي او ما قبل به مکسور وي ٹھیک شوه نو داسې به راځي اینا دا یا ساکن او د نه مخکې ما قبل مکسور دی نو اینا ای نو حالت نصب کې ای دی او حالت جر کې ای دی او حالت رفع کې او دی واو ساکن ما قبل مضموم ضمه ده پیش دی ٹھیک شو نو دغه چې کله د دې اونه والا باندې چې کله مخکې حروف جاره راشي نو ای نه بشي نو علی العالمین په ټولو عالم باندې ٹھیک شو تمام جهان پر ها قلوب د قلب جمع ده قلوب مضاف ته هم مضاف الیه خو د دې قلوبونه مخکې زه علا حرف جر لګوم علا په دې قلوب ته وګورئ الف لام پې شته نشته که نه معرب باللام نه دی نو په علا باندې به مو هغه کړه زبر راځي ښه علا نو دا قلوب نه دی قلوبو دا به قلوب شي علا قلوبهم وعلى
سمعهم سمع ده سمع مضاف او هم مضاف الیه نه د اغوی په زړونو باندې وعلى سمعهم او د اغوی په غوږونو باندې سماعت اوریدو آلاتو باندې وعلى ابصارهم ابصارو ده ابصارهم علات مخکیو لګوا على ابصارهم ان شاء الله واستقرا شوي ها حروف جاره ډیر کمال والا سبقونه دي دا على ختم شو اوس لسم نمبر ته ګورئ دي 10 نمبر دی حتی مانا دا اردو کی یہاں تک کے او مونږ په پښتو کې هم دا پښتو ته واړوي تر دې پورې چې مونږ داسې وایو تر دې پورې چې ٹھیک شو نو قرآن کې دا ډېر کم استعمال دی یو حتی چې دی هغه حروف ناصبه وکړي دی ان لن کوي اذن او حتی هغه حروف ناصبه وکړي هغه د مضارع نه فعل مضارع نه مخکې لګي هغه په فعل مضارع باندې داخليږي او دا حتی جاره ده دا حتی دوه ځل راغلی ده ٹھیک شو جی د هغې حتی نه مخکې د هغې حتی نه پس نه دی ان مقدر وي مونږ داسې وایو آیا د دې حتی نه وروسته چې وایي ان پټ دی نو یو هلته کې حتی دی او دا حتی دې ته حتی جاره وایي هغه حتی د مضارع نه مخکې لګي او مضارع اخري حرف له زبر ورکوي د هغې حتی نه تاسو چېرته قرآن کې ووینئ که نه نو چې د حتی نه پس یو اسم دی اسم نه خو یو لفظ دی او هغه لفظ په آخري حرف زبر دی پوه شه چې دا حتی دغه جاره نه ده ناصبه ده ٹھیک شوه دا مخکې را روان دي سوچ مه کوئ جي انشاءالله هغه ستاسو مدرسه کې چېرته څنګه ګران الفاظو کې وي هغه شانتې به مونږ نه وایو انشاءالله به وایو په دویم حصه کې لیکن مشکل اصطلاحات په دویم حصه کې بیا استعمالوو صحیح ده نو حتی معنا ده نو قرآن کې تاسو به لیدلي دا اصل کې دی مطلع الفجر مطلع الفجر دی مطلع مضاف دی الفجر مضاف الیه دی د دې مطلعونه مخکې زه حتی لګوم حتی دی کړه زبر په حتی دی که نه او ګور ما تاسو ته ویلي هر کله چې کړه زبر والا حرف نه پس معرب باللام اسم وي نو دا کړه زبر به پړي زبر شي دې نه پس دا مطلع الف لام والا دی نه دی اوس په حتی به دا خپل کړه زبر وي نو دا مطلعونه دی دا به مطلعي شي حتی مطلع الفجر د نور طلوع کېدو پورې تر دې پورې چې نور طلوع شي داسې یهاں تک کې فجر نور نه فجر ها نور بیل چیزی فجر بیل چیزی ها یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے یہاں تک کہ اسلام جارہ دے جی ډیر استعمال ها دا یو پاتې شو جی نور بس دا ختم شو جی او مذ منذ خلا حاشا عدا ربا دا موږ نه وایو نشته استعمال نشته نه هسې که تاسو وایي بیا داسې ځاني اونته کې جملې به جوړې کړو خو د استعمال نشته نو سره استعمالو نو دا سویم نمبر 11 نمبر او اخري نمبر ها دا د لام جاره دا به چې د اسم سره لګي نو همیشه به زیر به وي په ده باندې لام جاره ٹھیک شوه لام جاره او په اردو کې د ده معنی ده کے لیے ٹھیک شوه او یا کا د تملیک د پاره چې استعمالیږي ما تاسو ته ویلي د ملکیت د پاره نو کا کې کی ٹھیک شوه کا کې کی او مونږ وایو پښتو کې د پاره نو ګورئ
लिवलदिन, लिवलदिन लड़के के लिए, अलग दपारा, लिवलदिन लड़के के लिए, लिल्लाहि دلته دا معنا نه کو، دا لله نه لیکو، ها دلته لله کې د تملیک معنا ده. ٹھیک شو، تملیک معنا ده یعنی اما تاسو اول کړی مو وای کنه یو قلم چې دی کنه دا تاسو ټول کلاس ملګرو اغسته دلته می خیره چیرې په دې بقاری صاحب لیکل کوي، نو دا زما خپل ملکیت خو نه دی کنه. ٹھیک شو، نو دلته کې وای دا قاری صاحب د پاره دی، او که دا قلم زما خپل وی کنه او دلته می خیره تاسو به وای لکه دې له ګوتې مړ دا قاری صاحب دی. ٹھیک شو، دا قاری صاحب دی، دا زما خپل ملکیت دی، نو ځکه استاد وای دا د دی، او نه چې دا دلته کې پروت دی کنه الکه وای دا قاری صاحب د پاره دی، زما خپل ذاتی نه تاسو اغسته، او چې ذاتی می وی نو هغه وای دا قاری صاحب دی. دغه ذاتی کې د تملیک معنا رااله. ٹھیک شو، نو زه وایم چیرې د الله د پاره، نو دا بل هغه تملیک معنا نه ورکوي. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، نو بعض خلک وایي چې یاره څه چې په اسمانونو کې او څه په ځمکه کې دا د الله د پاره دي، الله په دې څه کوي؟ د الله دی، الله د دې بادشاه دی، دا د الله په قبضه کې دي، الله د دې مالک دی. نو دلته د تملیک معنی وکړه، د ملکیت هغه د مالک والا معنی وکړه چې په ځمکه او اسمانونو کې څه دي دا د الله دي، د الله د پاره نه دي. ما خو تاسو وی چې یو څیز د چا ذاتی نه وي کنه نو هغه دپاره مونږ وایو د پاره، او چې چا ذاتی وي د هغه دپاره وایو دا د هغه دي، دا جامې زما دي، او که زما نه د بل چایي او زما د استعمال لپاره یې ښې چېره دا ته استعمال که خیر پردی دی خو ته استعمال وایه کړ دا وایي د قاري صاحب دپاره دي، خپلې خو مې نه دي که نه. نو ګوره ځمکه اسمانونه خو د الله دي که نه، د الله دپاره خو نه دي. نعوذ بالله که چېرته بل د چا وي د بل چا وي او وایي چېرې دا د الله پاک نعوذ بالله د استعمال لپاره راغ کړي وو، بیا خبره بیا راځي که نه. نو لولدن ها لبشرن ها لام جارا لبشرن بشر کے لیے، ٹھیک شوا. لرجلن لرجلن آدمی کے لیے، سڑی د پارا. للمتقین للمتقین متقیانو د پارا، متقون دی، متقون دی، خو د دې متقون دا متقون حالت رفع کې وي چې کله د باندې حروف جاره داخل شي دا متقین شي، نو للمتقین متقیانو د پارا. ٹھیک شو. او اوس هغه د تملیک والا یو معنی پکې ولیکي لله ما فی السماوات وما فی الارض، دا هغه د تملیک معنی شوه دلته. ها صحیح دی جی، ملګرو ته څه اشکال خو نشته جی. او نیم سیکنډ کې نیم منټ کې به لږ واپس تکرار وکړي. حروف جاره مو وي مرکب جاری، ٹھیک شو، او په دې کې با جاره وي د اسم نه مخکې لګي او اسم له زیر ورکوي. تا قسمیه مو وي د قسم دپاره او الله سره خاص دی. واو قسمیه مو وي نو دا واو سره الله پاک په ډېرو څیزونو قسمونه خوړلي. کاف جاره مو وي نو د کاف جاره معنی ده پشان، ٹھیک شوه، اردو کې وایي کی طرح، او د اسم له زیر ورکوي کل حمار گدے کی طرح. دغه شان فی چې دی فی جاره ده اسم له زیر ورکوي د اسم نه مخکې لګي او معنی ده په اردو کې مې او په پښتو کې وایي نه. فی البیت گر میں، ٹھیک شو، یا پښتو کې معنی ده کې کور کې. فی المسجد مسجد میں، ٹھیک شو. دغه شان من دی نو من مکة من المدینة من البیت من المسجد، د کورنا جماعتنا اسماننا ځمکې نه. دغه عن دی عن جاره اسم له زیر ورکوي عن انس او عن ابي هريرة عن عائشة عن عمر، ٹھیک شو. دغه او الا دی، الا معنی ده کی طرف یا تک، مسجد تک یا مسجد کی طرف، دواړه معنی کولی شي. الی البیت
घर की तरफ या घर तक, इला सूकी बाजार की तरफ या बाजार तक, इला इबिली ऊँट की तरफ, अला अला माना दा बांधी, अला कुर्सी कुर्सी पर कुर्सी बांधी, अला अर्श अला अलमीना अला कुलूबिहिम अला समअहिम अला अबसारिहिम, हत्ता हत्ता माना दा यहाँ तक के पख्तो کې وایي تر دې پورې چې او حتی مطلع الفجر. ٹھیک شو. او لام جاره دی نو دا لام جاره معنا ده کې لیے او پښتو کې وایي د پاره، نو لبلدن الک د پاره، لرجل سړي د پاره. ٹھیک شو. هذا هو المرام. جی جی